الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. رب العالمین قرآن حکیم کی فرمائی کہ بعض خلق دی کہ اغی صرف دا دنیا پا تکل کی دی دا پیسے پا لالچ کی دی ټوله منډه او ترړه او ورځ او شپه دنیا پسې او که د الله نه غواړي دنیا غواړي اخرت یېري الله یېري خپل عبادت یېري الله فرمایي دې خلکو له دا دنیا ورکوما بالکل پورا په پوره ورکوم چې دې دنیا پسې دې دولت پسې منډه وي او سرګردانی نه ولې ورکوم نوفی الیہم اعمالهم فیها کدے کم منس کئی یا کم نکی کئی یا کم روجنی سی یا ما رضا کئی او زما عبادت کئی خویر مقصد تے زما رضا و خیرت نی دنیای نو دل داغا عمل اجرم پا دنیا کی ورکو داغا منز و داغا و دس و داغا روجی اجرم پا دنیا کی ورکوم خ پیسہ ورکوم خ دولت ورکوم وهم فيها لا يبخسون پټي کمې بنی بکی او چې خیرت تلاړ شي نو چې کوم عمل دلته د دنیا او د دولت لپاره کړی دی الته بیا اسمنی خالی عمل نامه بلاس کې ولاویږي ورونو دنیا نه بغیر هم د انسان جنت یریږي بشکا لکه دنیا کې چې سړی اوسېږي ډوډۍ غواړي خېټه د انسان سره بچی د غیله به پیسې پیدا کوي کور بدن له جوړی پټې بدن لالی دکانداری بکئی نوکری بکئی زمینداری بکئی خامخا دے بس ناس د دنیا یو عمل بکئی بے داغے نے کار نہ کیگی دنیا بے دے نہ چلے گی نا دنیا خود اسباب زید کے یو سڑی یو گٹ کے ناستی یو کین یو خپل عبادت کئی ام زمون پا اللہ یقین چ اللہ بروزی ور کئی لیکن دنیا دا سبب زید دے بخامخا ځان لسنا سلاس وخ پی وئی خو اللہ بنے رہی گورے اخیرت بنے رہی بلکہ یو سړی که ځان لا عبادت کوي او بالکل دنیا ته نظر نه کوي دام د الله نه دی خوښه دنیا وګټه حج به پکې وکړي دنیا وګټه زکات به ورکړي بل فقیر لا دنیا وګټه جمعات به جوړ کړي دنیا وګټه چې خپل بچو له روزي ورکړه دې کې هم ثواب دی خو آخرت بغواړي منهم من يريد الدنيا منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق بای سړیوی یا الله دنیا راکې خدای نه سوال کوي یا الله دنیا راکې یا الله پیسې راکې ور بکم خو آخرت کې به سمني منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله دنیا راکې و آخرت هم راکې او بیا د جهنم د اور من بچ کې الله وی دې خلق له بده پورا اجر او ثواب ورکوم نو دنیا بام گٹی خو اللہ بنے رہے دنیا کے گٹ وٹ و تجارت د حلال و کوا کسب حلال عبادت تے پر بعض نوٹونو باندې لیکلی دی کسب حلال بعینه یقینا عبادت تے خو آخرت او اللہ بنے رہے اللہ و رسول او کتاو پسے واغشت پیسے پسے یو عام رواج جنن سبا اگر د سود رواج دی د سود خلق د پیسې د پاره لګیا دي سودونه کوي عام معمول نن جوړ شوی دی پیسہ کې وسړی په بینک کې کېږي په سود لې
دې لپاره بینک کې چې په پیسو دلم منافع ورته وي انټرست ورته وي بل نوم ورته وي بل نوم ورته وي خو بینک کې کیدی او میاش په میاش یا 2 میاشتې یا 3 میاشتې پس ورځي او دا غي نه خپل سود رالی وي پیسې مې په پیسې ده او تنخواه مې چالو ده لسله کړي او شله کړي او پنځله کړي بینک کې خو دي میاش په میاش ورځي او 3000 او 10000 او 10000 رالی دا داسې ته غنی لکه دا زما تنخواه ده او پیسې مې په پیسې را دا سود دی بعض خلک بل انسان له پیسې ورکی په سود یاره دا 1,00,000 روپے در کوم خو میاش پس به مال 1,00,000 روپے راکې دا 2,00,000 او 3,00,000 در کوم خو میاش پس به مال دې په 1,00,000 راکې اکه میاش پوره شي او نه نو سود در سود بیا کوي اوس به پس 1,00,000 نور هم راکې دا سود دی سود عربی کې ربا ورته وای اوس د سود متعلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وقال وهم سواء کم سړی چې بل سود ورکوي د بل نه اخلي کم پکې لیکون کې دی کم پکې گواه دی دا ټول په ګناه کې برابر دي او ګناه څه ګناه ده داسې ګناه نه ده چې دله به الله یو کال جهنم ورکی یو 2 کاله جهنم به ورکی نا نبی علیہ السلام فرمائی لعن اللہ پدے خلق دے رب العالمین لعنت نازل شي خیرے ورتقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سود ډیر خطرناک گناہ ده ډیر خطرناک یو لوی بزرگ تیر شوی دی حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ پدے بزرگانو کې لوی بزرگ دی او د طریقې قادریه او د نقشبندیه پدے پیرانو پدے بزرگانو کې په سلسله کې یو لوی سړی یو ولی الله د زمانه یو عالم یو نیک انسان تیر شوی دی ابتدائی حالات داغه لیکي چې دی سود خورو سودونه به کول بلا دولت او د مال خاوندو خود لا یو فیصله خدای سره کړی و چې خدای خپل کم مالم دی دا به نه خورو چې کم سود دی ابا پزانم لګو په بچو بم لګو ډوړای به د سود خوړه خپل پیسو له به ګوتې نه وړي جامه به د سود اغوستا خشاک به د سودو او ډیر جات مالدارو که چاته به ضرورت راغی لکه ماته د قرضې ضرورت ته حبیب جمیله ورځه دله براغي دي د ما پیسې پکار دي د به یو خپل فارموله و یو خپل طریقې کار به سونه پکار دي دومره زره پکار دي خدای ما خدا طریقه ده چې دا به والي میاش پس په دومره پیسې به مې په پیسو میاش پس په دومره پیسې راکې او دا به د نیټي او که هغه نیټې له خپل پیسې راکړي خپه کنینو بیا به غسود زیاتېږي دی بس مجبوری ده نو خلک دې ته مجبوری وایي جی مجبوری ده نو څه مجبوری ده مستی مکوا کنه مجبوری ده کمه ده مستی مکوا په خپل نفقه چې الله کوم درکړي ده په خپل گزاره کوا اس مجبوری نشته دا چل بوده ده یو لسود بل پسود بل پسود بل پسود کوړته یو ځل راغی او ته یقین کوي چې پلاره به ته پلاره نو دا سړی چې دا سود کوي او سود خوري د خلکو هم ګور ډېر بدی شي هر سړی وایي چې دا 3,00,000 روپۍ دی مال قرض حسنه ولې نه راکړي چې قرض یې راکړي چې دا 3,00,000 روپۍ راکړو ما من پکې میاش پس 100,000 زیاتې غوړي دا خو سخت ظلم کوي خلک یې کړي لوی ظالم دی دا پلان کې سود خور دی نو چې پلاره روانو دا ماشومان به یو بل ته ویل کاغه دی هغه سود خور را روان دی نو دی یو ځل پلاره باندې روان دی نو ماشومان لوبې کوي نو یو بل ته ویو هغه سود خور را روان دی دا واورېدل ځان یې پناه غرض وکړ بل ورته وایي دی خواشه دې مړه هسې نه رادله سوري لاندې نه شي که د سورې در باندې ولګېده نو ګورې دا هم د الله قهر او غضب دی دا خبرې واورېدې چې کور ته راغې ښځې ته وایي ډوډۍ او دا سودخور ډېر کنجوسه مي د ده خوراک په کور کې بغیر د دال او د کچالانو نه بل څه ني وخت کې د ده او د بچو ټول په کچالانو زیړي د خدای شان دی بل شی په خدای نه خوري پیسه ډېره ده بینک به ډکي ځمکې به کارخانې به دکانونه به خدا الله شان دی زیړ لاون او زیړ کچالو دا به خوراکي بل شی به خوراک نیتی وخت کو ته ګوره تک زیړ به زیړ چراغی کورته خوراک تشتا و دی کنجوسا خزه وته وای دا راوړي سدي بلا پیسې د بدبختانو په مال بند کړي دا په ځان دي بند کړي دا او دا لازمه کړي چې سود پیسې بخرو نو بس سره د سود مس اسم نشته نغدي پیسې پرتی پاغې نه وروړي سود ته خبرې بند کړي چې هم د سود پیسې نه راوړي وای خو درګه صبر وکړه
لاړ یو سړي پسې چې پچې سود پورې دی راوړه ماله شابه یې نشته خشاک راکول هغه نه پڼ خشاک راوړه بل لا ورغې د هغه نه سودا راوړه بل لا ورغې د هغه نه بل شی راوړه غوښه یې باندې کړه هسې وی چې نشته ناشته کې نشته یو پیسه مونږ لګېده په سود باندې د خلکو نه په هغه سود کې دا د غوښه هم راوړه غوړي هم راللو خشاک هم راغې شابه غوښه پخه کړه غوښه یې باندې کړه سمسه پکې وواله غوړي مړي پکې ور واچول ښځه خاوند ناستې سوالګرې راغی دروازې ته ودرېده خیر راوړی خدای مو بخه خامخا دا سوالګري ګرځي په دنیا کې نو خیر راوړی الله مو بخه ښځه پاسېده ورېږه څه کوې د سوالګري نه کاسه رالمه دا غوښه پخ شوي چې لږ غوندې یو شی وله ورکړم لرې شوي کښېنه مونږ د سوالګرو له خو نه پخ کړ هغه له اواز ورکړه ځه چې د بل ځای غواړه مونږ کلی سم نشته دا مسله واورئ سوال چې یو سړی در نه وکړي او د الله په نوم در نه وغواړي بعضې خلک د الله نوم درته واسطه کړي د خدای په نوم یو شی راکړه ورکوله او که څه د سره نی نو قرآن حکیم کې الله فرمایي نبی علیه السلام ته اما السائل فلا تنهر سوالګرې به رټې نه بعضې خلک سوالګرې رټي دا غټ وجود دي نیولی دی مړه ځان له کسب کوه ځان له ګټه کوه سوالګرې به رټې نه غصه به ورته نه کوې که څه د سره وولی ورکه که څه د سره نو یا د سره دې ونې ورکې زه سره دې ونې ورکې مثلا ځکه بعضې د سوال عادتمند خلک هم وي نه وي دا کسبي او نن سبا خو الله دې رحم وکړي خو په دې ښاریو کې عموما زنانه ګرځي او سوال کوي او ماشومان یې په غېږ کې نیولي او داسې زنانه په ښاریو کې سوال کوي چې د هغې مقصد بل یو سوال یې بانه کړی او ګرځي ګورې دا هم شته پیغلې جنکۍ به د لاس نه به دې نیسي لستوڼي نه پرېږدي دې نه چې مال یو شی راکړه کاروباري سوالګر ورته وایي سوال هم ګوره ډېره لویه ګناه ده انتهایي لویه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی راغی پیغمبر علیه السلام مبارک ته وی د الله رسوله سوال یې ته وکړه ماله څه شی راکړه نبی درته څه دي وی جي یو راکړه یو زوړ صادر دی کند ورته مونږ وایو دا زړه شړی زوړ صادر یو زیمو یو مې ښځه ده یو صادر دی هغه صادر ځان ته په ځمکه واچو زه ښځه مې پې سملو د پاسې په دان راړوم نو دقه یو صادر یو د لرګي یو جام دی بس دغه یو صادر او د لرګي جام دی په ټول کور کې نور اسم نشته ورشه دواړه راوړه هغه لاړه هغه دواړه یې راوړه د نبي علیه السلام مبارک حکم حضور پاک مبارک دواړه داسې ونیول وی دا څوک من یشتریهما بدرهمین څوک به دا په 1 روپۍ والی یو صحابي فرمایي زما په 1 روپۍ شو نبی علیہ السلام او فرمایل من یزید علی درهم څوک به درهم نه زیات ورکړي 1 روپۍ نه زیات څوک ورکړي مونږ چې بولی ورته وایو دا بولی دا نبی هم په خپله کړی ده څوک درهم نه زیات ورکړي بل صحابي زما په 2 روپۍ شو 2 نه زیات څوک اخلي چې هغه ګناه کوي دا ستا په 2 روپۍ شو هغه د لرګي کاسه او هغه زوړ صادر کن هغه په هغه صحابي په 2 روپۍ خرڅ کړل دی مالک ته وایي دا چې څوک سوالګر و وی لاړ شه او په دې باندې بازار کې تبر والا مال راوړه یا ترخز والا مال راوړه هغه لاړ بازار ته په هغې باندې او په نیم باندې یعنی په نیمو پیسو تبر والا او نیمو باندې کور ښځې له خوراک والا هغه لاړ په هغه 1 روپۍ باندې خپلې بیبي له خوراک واغېشته او په هغه 1 روپۍ باندې تبر واغېشته وی یو سره خوراک د ښځې ته کېنه او ته راځه خوراک یې وړه بیبي ته کېښود دی راغی حدیث پاک کې راځي چې نبی علیه السلام مبارک ورته په خپل لاس په هغه تبر کې لرګی واچو لکه خو د اوسپنې تبرې لرګی پکې اچوي نو زه طالبانو ته وایم چې رسول الله مبارک په کوم تبر کې په خپلو لاسو مبارکو لرګی واچوي نو هغې کې به برکت ولې نه وی زه لاړ شه چې د 15 ورځې یوه هفته دې ونه وینم شه به زه لرګي په ځنګل کې خشاک کوه هغه راوړه او دلته خرڅوه چې دې ونه وینم زه هغه صاحبه تبر واغېشته هغه عمل یې شروع کړ ته به خشاک به یې کوه راوړه به یې بازار کې به یې خرڅو بیا به ته بیا به یې خشاک کوه راوړه به یې بازار کې به یې خرڅو هغه موده چې راغی نبي علیه السلام نه راغی د الله رسوله ما خو دومره پیسې ګټلې دي وی لاړ شه اوس ښځې له څادر م واله جامې م واله ډوډۍ م واله لوښي م واله همدقه عمل چې دا کوم مې راته خوړی دی همدا عمل کوه
سوال ګورې وی ډېره خطرناکه ده. سوال څه شي د نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې څوک په دنیا کې سوالګري وي د قیامت پر ورځ به د هغه په مخ باندې غوښه ني او اډوکې به پرې ځلیږي، غوښه به ني، تش اډوکې به وي. که چا لږ سوال کړي نو په دې مخ به داغونه وي، که چا د هغې نه زیات کړي نو ډېر زخمونه به وي، که چا د هغې نه زیات کړي بلکل غوښه به پرې نه او د قیامت میدان کې دقسې ذلیل او رسوا به ولاړي. سوال دومره خطرناکه ګناه ده. عرفات میدان کې یو سړی راغی او سوال یې کو، خدای مو بخه خیر راوړی. هر قسمه خلک د عرفات په میدان کې سوال یې کو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورمنډه کړه، په دوره باندې یو څو غزاره وو. په داسې میدان کې ته د الله نه ما سوا د بل چا نه سوال کوې؟ دا میدان ته خو ګوره. سوالګرې رټلې نه دي، خو هغه زورنه ورکوله چې اخر په داسې میدان کې چې د عرفات میدان دی، دا خو د هغه میدان دی چې د الله نه به پکې غواړې، نو په داسې میدان کې هم ته الله پرېږدی او د الله نه ما سوا د مخلوق نه سوالونه کوې. سوال ډېره خطرناکه ګناه ده. ګورې نو دا چې کوم عادتمن سوالګري دي د لاس نه به دې نیسي، پرېږدي دې نه، زنانه دي صاحب، بلکې ما اورېدلي چې بعضې پکې د قصده د لاس او د خپې ته پلستر اچولي او ځای په ځای ناست دي. دا څومره د شرم خبره ده، څومره د بېعزتۍ خبره ده. غټې غټې ښځې به او کاغذونه به یې رایستې، اسپتال کې مې زوینا جوړه دی، د قصده به وایي دا ماشومان مې یتیمانان دي. بدبخت نو ولې وله بې ځایه پلار وجنئ او چېرته پردي ماشومان یې رانیولي او ګرځئ به. بلکې داسې هم شته، الله دې مو ساتي، داسې خلک هم شته ما ته پته ده چې هغوی دا ماشومان تختئ، دا واړه دی له لاسونه او خپې ماتې کي، دا وله کاږه کي او بیا دوبۍ ته او لندن ته او نورو ملکونو ته سپلی کوي او په دې فوټپاتونو باندې غورځولو پیسې پې ګټي. دا ځان له مستقل کاروبار دی. لاس وله کوک کي را ماتې کي، خپه وله کاږه کي ماتې کي، په یو بل یې خرڅ کي او دوبۍ کې کینولي او صاحبه په یو په ځای کینولي او سړی ورته شاته پټ ولاړ او په هغې سوالونه کوي. یاره خو حکومت د سعودي عرب دی. هلته د حج په دې موسم کې بعضې خلک سوال کوي، دا سوډان والا یو عموما دا تور تور، دا واړه واړه، دا تور تور خلک، چا لاس کوږي رپی یې، چا خپه کږئ، خو چې د هغه د سعودي پولیس پې راشي هغه سپینه جامه کې وینیسي، مجال شته که څوک یې اخلاص کړي. بیا موږ بله مونځ کوو په درېیم چت کې او یو زنانه وه او سوال یې کوو، سپینو جامو کې پولیس ناست و، پې راپاڅېدل او کلک یې ونیو، یو کسو او زنانه یې ونیوه. هغه زنانه چغې جوړې کړې او مرګري نورو ما مرګري موله رالل، زمونږ هم پې رحم راغی، موږ مسافره ده. هغه پولیس والا ته مو وویل چې داسې کار ده چې خیر دی او بیا به نه کوي او پرېږدې، او موږ ته هم غصه شو. بس زه هغه وارله سره ویسته او په هغې باندې اطلاع ورکړه چې م کتل 4-5 پولیس ورله رالل، بس کلک یې ونیوه بویتله. ما بیا تپوس وکړم دې سره څه کوي؟ بس دا اوس جسټې به کښېني او خپل ملک ته به وجېږي. زه خپل وطن دلته چې څه م خوښی کوې، دلته به سوالونه نه کوې. سوال ډېره خطرناکه ګناه ده. نبي علیه السلام فرمایي ید علیا، اوچت لاس د ید سفلا د لاندې لاس نه بهتر دی، چاته لاس مه نیسه. لاس اوچت که بل له ورکړه وکړه. نو دا چې کوم چې عادتمن سوالګري دي که نه او تا ته پته چې د دا کاروبار دی، بلکل زه یم چې وله ټکه ورنه کوي، د هغه سره په هغه سوال امداد دی، مه ورکوه، خو رټه یې مه. ځکه قرآن حکیم کې صفا راغلي چې ګورې سوالګرې به رټې نه، رټه مه، خبرې ورته که نصیحت ورته کوې وکوه ته، خو رټه یې مه. او دا چې کم سوالګري دي چې د دوی کاروبار ته جوړ کړی دی چې یو پیسه یو ټکه وله ورنه کوي، بلکل وله مه ورکوه. بعضې خلک دې مدرسو له چندې غواړي، یا جومات له غواړي، دا سوال کې نه راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جهاد په موقع باندې فرمایلي، دا خو یو خاص سړي ته لاس نه نیسي چې چا به ماله پیسې راکړه، دا خو وایي چې وروره جومات جوړومه. که څوک مسلمانان په دې جومات کې امداد کوي، د جومات سره تعاون وکړي. نو بعضې خلک د زړه نه غواړي چې د جومات سره امداد وکړم، خو موقع ورته دي، تا ورته موقع ور یاده کړه. مدرسه ده جوړه ده، هغې کې د لنګر ضرورت دی، هغې کې د استادانو تنخوا ضرورت دی، په هغې خو ټول لوی دین چلېږي په دغه چنده. که دغه چنده بنده شي، مدرسه بنده شو، ستا ټول دین بند شو، نه به د قرآن خدمت وشي، نه به د حدیثو خدمت وشي، نه به د نورو کتابونو خدمت وشي. لکه دغه استادان هم خامخا بچي دي، ډوډۍ غواړي، دغه ماشومان طالبان دي، هغې ډوډۍ غواړي، کتابونه غواړي، مدرسه کې درې غواړي، پکې غواړي، بجلي غواړي. دا په هغه سوال کې نه راځي چې هغه کم د خلکو نه ته لاس نیسې او ځان له دې پیسې راغونډ، دغه کې نه راځي. خو یو شی دی
که جماعت له چنده غواړي یا مدرسې له د ذلت په نوم به ګورې هغې کې هم نه غواړئ. بعضې خلک هغه چندې د ګناه چندې کوي. درته ښیم د ګناه څنګه لوډ سپیکر باندې به سوزکي باندې به لوډ سپیکر وتړي. یو کس به مخکې ناستي 4-5 ماشومان به په دې بازار ګرځي، نعت به وی او تلاوت به کوي او خدای مو بخښه شا به چنده ورکړي او پلانکي ځای کې مدرسه ده. که د هغې مدرسې تاسو معلومات وکړل نو هغه مدرسه ګورې اسم نی ټول دروغي ګپ شپې چې صحیح مدرسه یو د دین خدمت پکې کوي نو به چرته هم داسې ونه کړي چې لوډ سپیکر به په سوزکي وتړی او کوڅو کې به ګرځي او چغې به وایي. او لویه ګناه ده. ولې ګناه ده؟ دا سوزکي د ورځې څومره پیسې ته اخلي؟ نن سبا سوزکي چې سار په مخه کې تر ماښامه پورې مازدیګره پورې ګرځی خامخا 200 روپۍ به تېلي. دغه ماشومان چې په کوڅو کې ګرځی نو 50 خو به خامخا یو کس ته ورکوي که نه. نو 600 ته د سوزکي واغېشتې، 50 یو ماشوم واغېشتې، 50 بل ماشوم واغېشتې، 200 شوې. ډوډۍ به څونه خوري؟ 100 روپو خو به ډوډۍ هم خوري، 800 شوې. دې به څونه پیسې ګټي؟ دې 1000 روپۍ مثلا نو ګټي. ځه چې 1000 ګټي نو 800 ته یې خوا لاړې، 200 پاتې شوې. دا چې کم چغې وایي دغه چغو والا دا بړوا دی به سایلي، دی خو هم هسې چغې نه وایي. دغه بړوا په هغه 200 کې نیمه د هغې دا درته صفا خبره کوم. نو 1000 روپۍ د قوم نه غونډې کړې د مدرسې او د جومات په نوم، 100 روپۍ جومات ته لاړې او دا 900 ډب ته پرېوتې. هغه سلم کله چې څوک جومات له سوزکۍ ګرځوي که د هغه نه زیاتې شي د انتهایی ظلم او زیاتې دی. دغه چنده ګناه ده بلکل قطعا د دې خلاف چې دا په کوڅه په کوڅه او بازار په بازار د دین پرس پکاوی دی. اخر دا اغیار دا نور دینونو والا عیسائی یهودي دا به څه وایي چې د اسلام دونه سپک شو، دا مسلمان دومره ذلیله دی چې د خپل جومات ته د خټو په جومات کې اوسېږه که نه، په خپله محله کې دننه چنده وکړه، د خټو جومات دننه جوړ کړه، د خټو مدرسه کې سبق وایه، نشي کولی پرېږده د بلا مدرسې نورې شته. لیکن داسې مه کوه، د ذلت چنده به قطعا نه کوې، دا ښه خبره نه ده. کوڅه په کوڅه او جومات په جومات سوالونه کول دا بالکل غلطه خبره ده. دا ښه خبره نه ده. تا ته پته چې یو مسلمان سړی دی د چنده ورکوي، ښه سړی دی، هر چا له ورکوي ته ورلی چې زما مدرسه ده وروره که څه امداد ورسره کولی چې ما سره نه ده، ما مدرسې سره، دا بیا خیر دی، دا څه بده خبره نه ده. خو د تذلیل او د ذلت چندې کول دې کې سخته ګناه ده. ښه بل هم درته ووایم، زمونږ د طالبان د وظیفې چې غواړي په دې جوماتونو کې دا مغه حرام سوال نه دی. وظیفه غواړي دا خو وروره ته وایه چې زه ډوډۍ در کوم، د محلې خلک وایي چې زه در کوم، خو یا به ماشوم وینه چې دلی در وړي یا هر وخت جومات ته وړل ګراني. نو بس دغه طالبانو دغه قوم دا خپل منځ کې یو خبره وي چې راشي نو هغې پرې پوه وي، که په خولې او نه وي نو هغې پرې پوه وي چې زه خو ډوډۍ د جوارو غرمه او ماښام ورکوم یا نیمه ورکوم، ما څه ماشومان به یا وي یا به نه، یا به یې در وړي یا نه، نو ته یو خپل طالب را لېږئ او ماشومه به یې در وړي. دا د خلک په خپله ورکوي، خو صرف هغه ماشوم یې د غونډولو دپاره ګرځي، دام خیر دی. خو عام سوال کول زنانه، ماشومان، لوی کاروبار قطعا چې وله ورنه کوي، د هغې سره په هغه سوال کې امداد دی، خو رټې به نه. نو سوال کول دا ښه خبره نه ده، دا ګناه ده، ګناه. سوال به نه کوې. نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه سوالګرې راغې او حبیب اجمي په کور کې ناست ده، ول اواز ورکړ خیر راوړی خدای مو بخښه، زه مړه وایي زمونږ تا له غوښه پخ کړې ډوډۍ پخ کړې ده، زه خپل کار کوه، اسم نشته. هغه رخصت که چې ښځه ورله غوښه و پخ شوي راواله، چې ورله کاسه یې یوړله او سمسه یې وردننه کړله او خورۍ یې راوچته کړه، هغه ټوله سره وینه ده، سره وینه ده. سړي ته راشه دا کټوۍ خو مونږ باندې کړې وه، سړي دا ښځې دا غوښه به پوره نی اینځلې، نه غوښه اینځلې نه، ته راشه وګوره چې سمسه یې راوچته کړه، ټینګه وینه مکمل چې څومره هغه خوروا وه هغه ټوله وینه وه. ای کنجوسه ښځه ورته وایي بې خونده ظالمه، سوالګري لري خپل حق ورنه کړه، پروردګار رب العالمین درته هغه خوروا په وینه باندې بدله کړه. او ګوره نبی علیه السلام مبارک زمانې ته مو څه ګوره، حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته تشریف راوړو، بی بی مبارکې ته فرمایي د خوراک څه شته؟ ویاو لږه غوندې غوښه یو ګاونډی راوړې ده او ما ستا دپاره په تاخ کې ایښودې ده چې تاسو راشئ، ځکه نبي علیه السلام په کور کې خو به اور هم نه بلېده، کله به خوراک و کله به نو.
نو ما هغه غوښه په دې تاخچه کې ستاسو دپاره صاحب سنبالې ښودې ده ورېږه هغه دله رالم چې هغه وخورئ. ام المؤمنین د مسلمانانو مور بیبي چې کله ورله تاخچې ته یې ګوتې کړې نو غوښه نشته. چې وې کتل د غوښې په دې سپینه بکره پرته ده، کاڼې پروت دی. حضور پاک مبارک له راله وی ما خو صاحب دلته غوښه یې ښودې وه، اوس هغه غوښه نشته او د هغې په دې دغه سپینه بکره کاڼې پروت دی. وی دا ولې څه چل خو به دې نه کړې؟ وی صاحب یو سوالګری راغلی و، هغه آواز وکړه چې خیر راوړی خدای مو بخه، مونږ کله کور څه نو دغه غوښه وه. وی ما دې هلکې وې چې که دا دې سوالګري له ورکړم نو نبي علیه السلام مبارک به څه خوري، ګوره ځان له نه چې زه به څه خورم، صرف د نبي علیه السلام د خاطره چې که دا غوښه زه دې سوالګري له ورکړم نبي علیه السلام مبارک له مې ښودې ده. وی ما هغه سوالګري ته وویل چې تا باندې د الله رحم وکړي. هغه آواز وکړه څه شی راوړی چې الله د باندې رحم وکړي. ما آواز ورکړه چې په تا د الله رحم وکړي. ګوره دعا یې ورته وکړه، نه یې رټلې دی نه یې ورته سپکه خبره کړې ده او غوښه یې وله ور نه کړه په دې خیال باندې چې نبي علیه السلام مبارک له به وساتم. حضور پاک مبارک فرمایي چې ګوره سوالګري له خپل حق ور نه کړه نو پروردګار د هغه غوښه په کاڼي باندې بدله کړه. هغه ته خدای وښوله سوالګري د خپل حق ورکوه، ما له به دې نه یې ښودې خو سوالګري له به دې خپل حق ورکړی. دا د هغه حق و چې سوال د الله نوم یې واخېسته او شی د نه وغوښته. زه اکثر طالبانو ته وایم داسې صورت حال دی چې مونږ نه هم خلک سوالونه کوي، نو زمونږ مال په کاڼو نه بدلېږي. مونږ هغه غوښه خورو خوړه راله د کاڼي خوکي که نه، داسې ده که نه ده؟ هغې ته خو یې په تاخ کې وښوله چې دغه غوښه په کاڼی شو، په هغې خو خدای هغه نه خوړله. مونږ خو یې خورو مونږ له په کاڼي نه بدلوي، خو دننه وجود کې ته کاڼی جوړ شي، لونم سخت شي سخته. قسم دی بیا پردې مال راته هېڅ هم نه ښکاري، پردې ځمکه راته هېڅ هم نه ښکاري، پردې دولت راته هېڅ شی هم نه ښکاري، پردې حق راته هېڅ هم نه ښکاري. دا سړن هم کاڼی جوړ شي کاڼی. نو د سوالګري یو خپل حقي به هر کیف هغه سوالګري له شی ور نه که نو هغه چې څه و هغه ټوله ښوروا د هغې نه تکه سره وینه جوړه شوه چکه. ښځه ورته وایي چې سړیه حبیبه بس د الله لحاظ او خاطر وکړه، مال دې ډېر زیات دی، بس د دې سود نه توبه وباسه. ګورې سود ډېره لویه ګناه ده، توبه ترې وباسه. ام د نر بچې ووایي ښه ښځې ما نه خلک هم ډېر نفرت کوي، په ژړا شو خلک هم نفرت کوي. وختې چې په لاره را روانو نو یو ماشوم بل ته وایي هغه سود خور را روان دی ډډې ته شه، بل ماشوم وایي د رسولي نه ګورې ځان بچ کړه. ښځې خلک هم نفرت کوي، اخرت کې به الله هم نفرت کوي. باس ته نن نه زمونږ توبه ده د سود نه، خو توبه په سچه توبه وویسته او اعلان یې وکړ. اعلان وی چې چا نه ما سود اخیستي راشئ ماله ټول څومره سودونه مې چې اخیستي راشئ ټول سودونه درته واپس کوم. چې څومره سود یې د خلکو نه اخیستی و یو په پایي باندې خلکو ته خپل سود واپس کړ، 10 کاله و که 20 کاله و، دا ټول سودونه ټول مال یې پکې لاړ ختم شو. زه دې خوار او غریب پاتې شم، خو باز د سود نه مې توبه ده. یاره ته یقین وکړه تاریخ لیکي چې په لاره روان دي که نه، نو ماشومان هقسې ولاړ دي چې دا توبه یې ویسته، الله ته بزرگ جوړ کړ، الله ته عالم جوړ کړ، سودونه خلکو ته هغه حرام واپس کړل. یو ماشوم بل ته آواز کوي دا سړی وګوره څومره نیکی دی، مخ نه سینګ شغلې خیږي. یو ماشوم بل ته وایي، بل وایي ته راځه یو پټې ورته ورنږدې شو، که د ده سوری را باندې پرېوت ام بم الله وبخي. ګورئ الله د هغه ماشومان وړه کې واچوله، که د ده سوری را باندې پرېوت وختي سوې دوره د لس ورځې مخکې سوې، که د ده سوری را باندې ولګېد ګورئ الله به مو نه بخي، قهر به نازل کړي. اوس څه وایي که د ده سوری را باندې راغی نو ګورئ الله به مو بخي. رب العالمین ته حبیب جوړ کړ، حبیب عجمی. هغه سړی زمونږ د احادیثو په استادانو کې ګورئ لوی استاز دی. د سلسله قادریه وګوره بزرگان او د سلسله نقشبندیه بزرگان سلسله وګوره، په هغې کې د پیرانو پیر دی، په دغه سلسله کې نوم راغلی دی. په سچه د هغه سود نه توبه وایستله. نو وروڼو سود ډېر خطرناک شی دی، ګورئ خطرناکه ګناه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، 2 حدیث دي. معراج ته چې لاړم یو سړی مې ولید د وینو په سور سیلاب کې ولاړ دی، د وینو سور سیلاب، او داسې سور سیلاب دی چې خوټ کېږي، او بل یو سړی په دې غاړه ولاړ دی. دا دریاب کې چې سیلاب کې کوم سړی دې غاړې ته راځي نو دا بل سړی په کاڼي په دا خلولي، نو د دې کاڼي کې دونه زوري کې د دریاب دې منځ ته ورسوي، چغې وباسي، نو بیا را روان شي د دریاب دې غاړې له راځي، نو دې بیا په کاڼي ولي، نو کاڼي کې دومره زوري چې په دا خلو لګي او د دریاب دې منځ ته ورسي، دې غاړې له راځي او دې په کاڼي ولي او په خوله لګي.
دې دریاب کې غاړې ته نشي راتېدی ولي وې دا ستا د امت سود خور دی جناب کوم چې سود کوي او دی د قبر عذاب دی قیامت نه پس الله به ګوري ورسره چې څه کوي خدای د قبر عذاب دی چې مړ شي دا څه چل به ورسره کېږي او بل حدیث په مشکات شریف کې نبی علیہ السلام فرمایي رأیت لیلة اسری بی ابو هریره رضی الله عنه حدیث دی معراج په شپه ماته الله یو منظر وښو یو قوم مې ولید رأیت قوما بطونهم کالبیوت د هغې خېټې داسې وې لکه د کوټو په شان دی خېټې دومره غټې وې لکه د کوټو په شان دی فیها حیات مارانو پکې دننه او دا ماران داسې و چې د بار نه ما لیدل دا خېټې لکه د شیشې غوندې وې لکه د کوټو په شان خېټې و دننه پکې ماران دي او دا د بهر نه ماته ښکاري د جبریل علیه السلام نه مې تپوس وکړه چې دا څوک دي دننه پکې ماران دي او چجې وی او خوراک پکې کوي او دی چغې وی او جاړي ورته او لکه کوټو غوندې غټې خې دا څوک دي وی هم اکلت الربا دا سود خواره دي سود خواره دا سود خواره دي نو سود ډېره خطرناکه ګناه ده او بل حدیث پاک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي درهم الربا یأکله الرجل وهو یعلم یو روپۍ د سود د یوه او یو سړی یې خوري د سود یوه روپۍ ده یو سړی یې خوري ده ته پته ده چې دا د سود روپۍ ده یوه روپۍ د سود دی یې خوري ده ته پته ده چې د سود روپۍ ده اشد من 36 زنیة د دې سزا د شپږو دېرشو زناکارونه زیاته ده نبی علیہ السلام فرمایي یوې روپۍ سزا یوې روپۍ سزا ګورې زه نه وایم د دواړو جهانو سردار فرمایي د یوې روپۍ سزا دومره ده لکه شپږ دېرش زناګانې چې انسان کړي بلکې د هغې نه زیاته ده اشد لفظ د هغې نه زیاته ده زمونږ په دې کلي کې یو قبر دی عبرت دپاره دا مې شوی نوم یې نالم او نه یې خیم ځکه په مسلمان پردا چول پکار دی میږي چې کم ځای وي او د هغې نه یې دومره خاوره په دې دوو ګوتو راواغېسته او د میږو په سوړه دې واغېسته میږي به دې تښتي میږي به دې تښتي په دې دوو ګوتو چې دې خاوره راوړه دوو ګوتو باندې او په میږو په سوړه دې واچوله میږي به نه ټینګېږي تښتي به سودخور پکې لاندې پروت دی په دې قبر کې اور بلیږي په سودخور اور خو مونږ ته څه پته لګي او قرآن حکیم کې الله فرمایي فأذنوا بحرب من الله ورسوله سود د الله او د رسول سره جګړه ده جګړه د الله جنګ ته وایي تیار شه که سود کې او ته پیسه به مې ډېره شي نه یمحق الله الربا ویربي الصدقات خیرات وکړو ډېرېږي به پیسه سود سره کمیږي به ظاهر کې به پیسه ډېرې برکت به پکې ني سوړې به ورته کولو چې کله به دې زوی را جوړي هغه بس غلی پیسه به پې لګي کله به دې ښځه نه جوړي هغه بس غلی پیسه به دې پې لګي کله برته مقدمه جوړي کله ورته بل غم به جوړي کله برته بل غم جوړي کله برته بل غم جوړي د سود پیسې وي به ډېرې ختمېږي به برکت به پکې ني دا زه نه وایم الله وی الله چې دا به ختمېږي برکت به پکې ني صدقه زیاتېږي الله وی دنیا نن په سود نښتې ده پیسې په بینک کې کېده او تنخواه راله راځي دا تنخواه را که دا سود دی منافع ده انټرست دی او پلان کې دی او پلان کې دا ټول سود دی سود که سوچ دی او که سوچ نو ګورې تاوان دی هم دی پکې که د سود دپاره د پیسه په بینک کې کېښوده ټیک ته تا په یو 10 کاله په دغه 100,000 روپۍ تا 10 کاله سود واغېسته لیکن د هغې 10 کاله پس د هغې 100 روپو حیثیت ته وګوره څه جوړ شوي اوس چې په هغه 100 روپۍ څو مرلې پلاټ کېږي نو په هغه 100 روپۍ 10 کاله پس د هغې په 4 حساب نه کېږي دلته دې بیله خو که ته پې پوهېږې نو سود نه ګورې رونو ځان ساتی بلکل که چا کړي مضبوطه توبه وباسئ او که چا نه ښکاره سود اخېستي ولی ورکه غاړه خلاصه که که چا کړي توبه وباسه که چا نه دی اخېستي چې ځنه مې سود اخېستی دی ورکه ته ګوره الله به دله د هغې عوض درکړي او که چېرته په سود کې دې لیکل کړي توبه وباسه بس الله زما توبه ده که ګوی دې کړي د چا د سود په شټام باندې وی الله زما توبه را بس خیر دې په دې په توبه م الله بخي کتابت دې کړي په دې الله په توبه م بخي الله ما معاف کړه خو که پر دې حق دې په سود خوړلي نبی ابه ورکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عرفات په میدان کې اعلان کوي مخکې سود هلته جایز و کافرانو وکړو به بیا وروسته چې مسلماني راغله نو حرام شو نو اعلان یې وکړو او د عباس رضی الله عنه به ډېر زیات سود کو اعلان یې وکړه خلک اعلان وورئ نن نه پس سود ختم بس او د عباس زما تره د لومبۍ عمل یې پې خپله وکړه زما د تره
چې څومره سود په خلکو پورې دی ټول ختم، بس نه به غواړي. او یو بل حدیث کې راځي دی نه سخت دی، نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې یو سړی د سود پیسې چې دی هغه خوري، د هغې سزا څومره ده؟ درهم الربا، د سود 1 روپۍ سړی سود کوي، د هغې سزا څومره ده؟ د هغې دومره سزا ده ان ينکح الرجل امه، حدیث پاک کې راځي. بلکې داسې الفاظ دي درهم الربا 70 جزءا، او یا چنده ګناه ده، او یا چنده، او یا ایسې ګناه شوه. او یا ایسې څونه ایسې دي؟ نو بیا فرمایي ایسرها ان ينکح الرجل امه، په دې کې رکوټې او یا چنده، لکه او یا چنده زیات دی خو په او یو کې پوټېنې ګناه دومره ده لکه سړی چې د خپلې مور سره بدعملي وکړي. دا زه نه ویم، د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي ایسرها ان ينکح الرجل امه. مشکات شریف کې وګوره حدیث شته دی، لکه سړی د خپلې مور سره بدعملي وکړي. دا چې او یا ځله وکړي دا بدعملي، او یا کرته، او یا کرته د مور سره بدعملي وکړي، د سود د روپۍ ګناه د دې نه زیاته ده. الله دې مسلمان وساتي، موږ له رحم راشي. سود او سود بهر کې یو کار خو شوی دی الحمدلله. زموږ متحده مجلس عمل خیبر بینک کې بلا سود بینکاري شروع کړې ده، ورو خورېږي هم بلا سود بینکاري د خیبر بینک کې. پېښور کې چې کوم برانچ دی انشاءالله چې په دې نورو علاقو کې مغه خوره شي. ما د هغه منیجر نه یو ځل تپوس وکړ، مې تاسو دا بلا سود بینکاري چې شروع کړه څه فایده پکې شته؟ څه کوې په دې پیسو خلکو نه چیلې؟ وایي موږ پې مضاربت کوو، موږ پې مرابحه کوو، دا د شریعت څه اصول دي. هغې له دوبۍ نه کسان راغوښتي دي ماهرین. او هغې ممبر چې دی د دغې کمیټې چې دا څوک بغیر سود بینکاري کې مولانا تقي عثماني رحمت دامت برکاتهم د کراچۍ مفتی شفیع صاحب دی پکې ممبر دی. داسې نور لوی لوی خلک زموږ مفتی غلام الرحمن صاحب دی پکې، دا خلک دی پکې، هغې باقاعده نګراني کوي. مې څه ګټه پکې شته؟ منیجر یې ما ته وایي چې مولوي صاحب زبردسته ګټه ده، او بل دلادل خلک پیسې وړي موږ سره داخلوي. وایي موږ په میاشت کې یو اوسط یو میاشت کې 2%، کله میاشت کې 3%، کله 3.5%، کله 2.5%، یعنی اوسط 2 او 3% ګټه موږ ورکوو سره په میاشت کې. دا ډېر شی دی ګورئ. دا نور بینکونه 8% او 9% درکوي، خو په کال کې درکوي. دا 2% صفا ګټه درکوي په میاشت کې. 1,00,000 روپۍ ورکوي ورسره کېږي 2,000 روپۍ درکوي د میاشتې. هغوی پې تجارت کوي بهر کیف. دا مونږ نه وایو، مونږ وایو چې خدای پاک په دې ټولو بینکونو کې چې کوم د سټیټ بینک او د مرکز لاندې دي، دا خو زموږ صوبې نه نور بینکونه بهر دي، صرف خیبر ورسره دی. خدای دې په ټولو کې سود ختم کړي او پروردګار زموږ د معاشره سود نه پاکه کړي، او خپلو پیسې کې سړي خپل تجارت په حلال کوه، الله برکت پرېږدي پکې. خو سود ګورې ډېره خطرناکه ګناه ده، پروردګار دې مونږ اوسې. بانډونو متعلق بانډم سود دی جی، مکمل سود دی. دا اسې هیلي حوالې دي، دا بیمې او بانډونه او دا قصې پسې دا سود دی سود. نو دې نه ځان ساتل پکار دي. حلال ګټه او حلال تجارت چې څوک هغې کې برکت هم شته. پروردګار یې زمونږه دعا کوي چې حلال رزق نصیب کړي. او دا دې خط خبره وکړه که بالفرض چا په بینک کې پیسې ښودي او په هغې منافع راله او دی ویره دا خو بس توبه ده، غلطي مې کړې ده، خو چې منافع پرې راله نو دې سره بس کوم نو هغه دې چې ته غریب له ورکوي یا یو ځای کې دې ولګوي، خو د ثواب نیت په پې نه کوي. لکه به دا وایي چې دا خو پلیتې پیسې به خلاص شم ته. بینک کې یو کاته شته که چا سره پیسې وي او دی وایي چې خو کور کې نه شم ساتلی، تجارت نه شم کولی، نو کرنټ اکاونټ ورته هغې کې دي د هغې کې سود نه. اگر چې په هغې هغوی بینک والا بیا سود کوي، ته خو نالې هغې پې کوي، خو څه کوې ضرورت دی مجبوري د کور خو یې نه شي کېښودی، کور یې خو سبا دې څوک کنډر کوي. دغه یو ضرورت دی، د ضرورت دی چې زه خو څوک یم ام ښه نه ده، ځان له پسې پټې والا، ځان له پسې کاروبار وکړه، پټې پې اجاره کړه، ځان له خپل رزق پې ګټه. خو که ډېره زیاته مجبوري دې وي ډېره زیاته نو خیر دی کېده، خو ته پې ماله بیا هم پې هغوی خو کوي، ښه خبره نه ده، خو زه څه دغه شته مجبوري د انسان وي. نبوت نه مخکې د نبي علیه السلام متعلق تپوس کوي دین ابراهیمي دی که نه؟ او جی او عید کارت شرعي حیثیت شته؟ یاره دا خو بلکل ښه خبره نه ده. بعضې خلک چې دی دا اختر دا کاډونه اخلي او په تحفو کې یو بل لېږي، دا ګورې بلا پیسې بې ځایه ضایع شي. او بعضې خلک مونږ له لکه کاډونه را لېږي که نه، ته یقین وکړه یو کارت ته چې ځان اندازې ته اخلم نو یو کارت به د 10 او د 20 روپو نه زیات وي.
د سکول لا ماشومانې پیسې یوسي په 10 روپۍ 12 روپۍ کارډ وړي یوې ملګرې لېږم او بلې له لېږم دا ښه خبره نه ده دا عید کارډونه لېږل خو بلا دولت بې ځایه بربادېږي او تاوانېږي هسې اختر کې یو بل سره مبارکي کول یو بل راتلل دا خیر دی ثبوت شته دی بل یو ټکي ته بل هم ویم دا پتنګ بازي اوس به بیا هغه سیزن سرخوړی راشي دا د هندوانو یو رسم دی زمونږ په دې وطن کې خو کم دی خو په دې پېښورونو کې او په دې ښاریو کې ډېر زیات دی مانجي دي او پتنګان دي او څوک پکې غریبه د کوټو نه پرېوځي بلکې ما اورېدلي چې بعضې داسې هغه مانجي دي موږ هم چې ماشومانو دا به ملوزوله هغه مانجي وي بعضې وي هغې کې څه شی چولي څه کیمیکل هغه چې د بجلیت تار سره وجنګېږي سړی هم وجني تارونه هم شاټ کړي نو دغه څیزونه دا لوفرۍ څیزونه دي دې نه دې الله محفوظ دا ټول کشر کولو ساتي دعا وکړئ چې الله هم د آفتونو مصیبتونو په امن کې وساتي الله په موږ رحم وکړي پروردګار هم د سودونو نه او د حرام مال نه وساتي حرام ډېره لویه ګناه ده والله دې حلال رزق نصیب کړي پروردګار دې حلال ډېر راکړي او د حرامو نه دې الله د یوې روپۍ نه الله وساتي څوک بیماران یې الله ته وله شفا ورکړي زموږ د بشیر جان حفیظ صاحب ترور وفات شوی وه دې تېر شوې هفته کې هغې ته هم دعا وکړي چې الله مغفرت نصیب کړي او پروردګار لوی سفر د آخرت د خوشحالو کې الله یې وارثانو له صبر ورکړي زموږ په دې کلي کې زموږ په دې محله کې د محمد عمر لالا وفات شوی او بل هغه بټیانانو کندي کې راحت ګل لالا وفات شوی دواړو ته دعا وکړي چې الله مغفرت نصیب کړي پروردګار د آخرت د لوی سفر د خوشحالو د راتو کې الله پاک یې وارثانو له صبر ورکړي زموږ ستاسو چې څومره مردګان مشران وفات دی الله ټول وبخي او دا زلزله چې راغلې ده ګوره د الله لوی قهر دی تاسو سوچ وکړئ ما ته چا وی چې بره 1,00,000 کسانو ته هغه تعداد ورسېد او لا نور به هم پکې راځي دا په دریاب کې دننه زلزله راغلې ده په وچه نه ده وایي خدای د لکونو ایټم بمونو نه هم دا زیاته ده مې دا د الله لوی قدرت دی نو څه خو پکې کافر مردار دي هغه نه یادو خو د انډونیشیا یا بعضې ملکونو مسلمانان هم پکې مړه دي نو چې کوم مسلمانان په دې زلزله کې شهیدان دي الله یې د هغوی مغفرت نصیب کړي او مسلمان دی هر ځای کې الله د آفتونو مصیبتونو محفوظ کړي او کافران هغې ته موږ سوال کوو چې الله مسلمانان کړي او کاذلي بدبختي نو خدای دې په خپل قهر او په زلزلو تباه او برباد کړي الله دې آخر وخت کې باران ته هم دعا وکړئ باران خو د فصلونو لپاره د فایدې دی خو چې زیات شي نو بیا الله ښه پوهېږي الله یې د باران د رحم وګرځوي او الله یې د باران